د طاغوت هغه دادی چې کل ما عبد من دون الله، طاغوت هغه چاته وایو چې دا غ عبادت کیږي سوا د الله تعالی نه، کاغه قبر دی، کونه دا، ک ګټه دا، ک لوټه دا، او ک پیر دی، ک ولی دی، ک نبی دی، خودی ته طاغوت وای. البته بیا خبره لکه جدا ده، ځکه دا سبب د خلقو د طغیان او د سرکشي ګرځي. خبره پوښي سبب د خلقو د طغیان او د سرکشي ګرځي، نو دې ته چې کوم دینو سوی طاغوت. کله کله طاغوت هغه چې کوم دینو ګوره انبیاء علیهم السلام د چا په عبادت باندې راضی نه وو. طاغوت اصل کې هغه ته وای چې هغه په خپل عبادت باندې راضی دي، خلک عبادت کوي، بندگی کوي، او دې په څه دي، دې په خوشاله دي چې دا خلک ما ته کته برکیږي او ما ته رکوګانې کوي، ما ته سجدې کوي، نو په دې باندې خوشاله دي، نه دې ته طاغوت. انبیاء خو په دې باندې خوشاله نو، خو هغه په دې معنا باندې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره زما د قبر نه چرته کې بتخانه جوړه نه کوي. صحیح ده کنه؟ اسنه چې خلک عبادت د دې وجه نه کدا یره نه وي چې د نبی رسول سلام قبر به خلک پرې نه دي، نو بیا به د نبی رسول سلام قبر ښکارو. دا پټ ولې دی؟ دا خو چې د دې ځنه لاړ شي نو په جنگلو پسې ځان مګي کنه، نو دنه خو بیا بلبل سکول، او هغه خلک ډېر د دې سیسې خلاف دي کنه طاغوت. دویم مطلب دا دی چې طاغوت په ګڼو مانو قران کې استعمال لري. طاغوت کافر مولا ته وایي، چاته وایي؟ سموي کافر مولا ته. مولا کله کله کافر کیږي، ښا خیال دې کنه. دا د يهودو چې کوم مولیانو کعب ابن اشرف مولاو او کافرو، او دا سه بلو مولیانو او کافرانو، غټ مولیانو غټ خلک، واغه مسلمانانو کافرانو. قران کریم داغه باره کې ذکر کړي او دغه واقعات تفصیل ته نظم چې یریدون ایتحاکم الی الطاغوت، دای طاغوت ته مسله وړي، طاغوت ته فیصله وړي. اول ته کې مراد کعب ابن اشرف ته، د يهودو غټ کافر مولا دی. نو طاغوت دغه ته وایي، طاغوت هغه قاضي او هغه جج ته وایي چې خلاف قران فیصله کوي. د قران او د سنت خلاف فیصله کول دا طاغوتیت دی، دا فرعونیت دی. خیال دې نو طاغوت دغه ته وایي. اوس ګوره دلته کې الله رب العالمین عجیبه خبره وکړه چې لاول به انکار کې، نو رستو به اقرار د کلمې کې. دلته وایي فمن یکفر بالطاغوت، چا چې کفر وکړ په طاغوت باندې د الله نه سوا چې څومره دي، نو دا غینه انکار وکړ او یؤمن بالله، او ایمان په الله راوړو. ایمان رستو کړه دې، انکار مخکې کړه دې. اشاره د لا اله الا الله، لا اله الا الله کې مصد لاول انکار دی چې لا اله غره اله نشته دی کدینو الا الله مگر یو الله. صحیح ده کنه؟ نو لاول انکار مخکې کړه دی، لاول به د تمام د خدای توب نه انکار وکي، نو بیا به رستو د الله د وحدانیت اقرار وکي، نو کار به برابر شي. فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسک، یقینا د منګولې ولګولې بالعروة الوثقا، پاکړې مضبوطه باندې، پرسې مضبوطه باندې چې مراد نه قران دی، یا پاکړې مضبوطه باندې چې مراد نه حدیث نبی علیہ السلام دی، اسلام مراد دی. مضبوطه کړې دا هاودي دای پکله کوي ولا، نو دی به جنت ترسي. لن په ساملها چې نشته راشي د الله غیر پارا، والله سميع عليم، الله دې اوریدونکو او په بیا ورته وښه. لا اکراه فی الدین، نشتره زور په عقیده کې. قد تبین الرشد، یقینا کار شوی دا صحیح لار من الغی د کګی لارینه. ومن یکفر بالطاغوت، چا چې کفر وکړ په شیطان باندې، و یؤمن بالله، ایمان راوړ په الله باندې، فقد استمسک، یقینا د منګولې ولګولې بالعروة الوثقا، هغه رسۍ مضبوطه باندې،
وکړی مضبوط باندې لن په ساملها چې نشته رشدل دا غیر پارا والله سميع عليم الله دې اوریدونکو او پوها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك